أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله بشك كفان چغی کفر کوي انکار کوي بآیات الله پایتون الله ويقتلون النبيين وقتل پیغمبران بغیر حق پناه ويقتلون الذين وقتل كفان يأمرون بالقسط چغی امر کوي په انصاف سره من الناس دخلنا فبشرهم نگواهی نذیر ورکته یعنی خبر ورکته بعذاب علیم فعذاب دردناک سره اولئک الذين دعا کسان دي حبطت اعمالهم چې برباد شوی دي اعمال لدی فی الدنیا والآخرة په دنیا کې او په آخرت کې وما لهم او نشته دي لپاره من ناصرین څوک مدد کوونکی دا تخویف دی چا ده دی کافر ہوتا علم ترائے تنگورے الى الذین آکسانو تقوتو نصیبا چو ورکڑی شید ورطا حیثا من الکتاب دے کتابنا دا بیان دے یہودو دے چیدی دا اللہ کتاب نمانی اوریے خلیکن منیے نا یدعون الى کتاب اللہ جدیرہ بللی شید اللہ کتاب تا لیحکم بینم جدید پار جدید فیصلو کی بمیان سپل کے ثم یتولا انو بیا واوڑی اگرزی فریق من یوڑا لدینا وهم معرضون او حال دار جدی مخ اڑون کی دی ڈڑکون کی اللہ ر کتابنا ذالکا او دغا بانهم فسبب د دې سره چې بشک دوی قالو دی بویل دی وای لن تمسر النار هرگز با ونرسیگی منگتا اور دا دوزخ الا ایام معدود مگر اغورد شمیر لی شوی دی سلوی خواهی زمانگا مشران دسخی عبادت کرو نو بس اغا با منگلم اغا مر عذاب راک دیشی و بیا باوی جنت تزو وغرم نو دوکا کری دی لرا فی دینهم پا دین خپل کے ما کانو یفترون حقا دروغو چی دی کم دزانا جوڑی دا خودی دروغو جوڑی فکیف نصرنگ حال بئی اذا جمعناهم کل جمع را جمع کدی لرا لیوم دپار دا غور دلارے بفی چنشتر شک پائے کی ووفیت کل نفس او پورا پورا ورکل جہار یو نفسا ما کسبت بدلد حق عمل چه دکڑی دا وهم لا یظلمون او دی سر بظلم نشکی دے قل اللہم مالک الملک اوائے ایزما پیغمبر دیتا اللہم تو اے زما پیغمبر اللہم اے اللہ مالک الملک کی بادشاہ د بادشاہ ہے تو الملک تور کوي بادشاہی د دنیا من هغه جاده تشاو جستا خوشي وتنزع الملک او اخل بادشاہی ممن دغه جنت تشاو جستا خوشي وتعز من تشاو عزت ورکه هغه جاده جستا خوشي وتذل من تشاء او ذلت ورکه هغه جاده جستا خوشي بيدک الخير ستا پلاس کی خیر دے ټول نستا په قبضه قدرت کې انک یقینا تچی علی کل شیء قدیر پاری او سبحان قدرت لرونکې دا ټول دلایل توحید دي عقلی دلایل تولج الليل فی النهار داخله تشپ پرس کې وتولج النهار فی الليل او داخله ورس پشپای وتخرج الحي من الميت روباس ژوند دې مړینا وتخرج الميت او روباس ژوند مړې من الحي د ژوندینا اور دې مثال بس علماء دغه اگې او د چرګي دا ور کړل او د جاهل او د عالم بعد وخت د عالم زوی وي جاهل وي او بعد وخت یو جاهل سړی وي دغه اولاد به الله عالمان او پوها په دین باندې پیدا کی وترزق من تشاء او ترزق ورکه هغه جاته چې ستا خو شي بغیر حساب به حساب لا يتخذ المؤمنون ندني في ایمان والا الکافرین کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د ایمان والونا ایمان والا دی ایمان والا په دوستۍ سره نسی او من يفعل ذلك هغه څوک چې کوي دا کار کوي یعنی مومنان لر دوستان نسی
خوص الله وی مومنانو تاسو به کافر دوستان نه نیسئ. نو که چېرې مومنانو داسې وکړو فلیس من الله نو ندی د الله را طرف نه فی شیء په هیڅ څیز د حکم د الله تعالی او په هیڅ څیز د دین باندې الا ان تتقوا مگر دا چې تاسو ځان او ساتئ منهم دغه کافرونو تقاتن په ځان ساتلو سره ويحذركم الله نفسه او یری تاسو در الله جل جلاله نفسه د خپل ځان نه د خپل عذاب نه وإلى الله المصير او الله طرف ته واپس کېدل دي. قل او اي زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان تخفوا ما في صدوركم کچری پټوي تاسو هغه چې تاسو په سینو کې دي یعنی په زړونو کې دي او تبدو یا تاسو ښکارا کوي يعلمه الله نو الله عالم دی پای باندې و يعلم او الله عالم دی ما في السماوات و ما في الارض په هغه مخلوقات چې په اسمانونو کې دي او په هغه چې په ځمکه کې دي والله على كل شيء قدير الله په هر یو باندې قدرت لرونکی دی. یوم تجد كل نفس فدغه ورځ د قیامت کې بیا بمومي هر یو نفس ما عملت هغه چې د کوم عمل کړی من خیر د نیکینا محضرا حاضر کړی شوی وما عملت من سوء او هغه عمل چې د کړی د نارواونه د بداینا نو هغه هم د حاضر کړی تودو نو غواړي بدا انسان لو ان بینها افسوس چې بشکا پمیند دی انسان کی و بینه او پمیند دغه عمل کی امدن بعیدا مزل وی لري چې دا زمانه ډیر لري وي ويحذركم الله نفسه الله ير درکی تاسو ته د عذاب خپلنا والله رؤوف بالعباد الله جل جلاله مهرباني کوونکی دی په خپل بندګانو باندې